وضو هم یو عظیم عبادت دی. صحت و روایاتو کې شته څه اندس یا ته وضو حالت کې ګرځه، که اندس یا ته وضو حالت کې ګرځې د ټوله عبادت کې شمېرېږي. ماښام سمن یا ته وضو حالت کې حتی داسې وضو کې دغه د پورې څه قبلې طرف ته وضو کوئ، که قبلې طرف ته وضو وکړو گویا 2 رکعته لمونځ ثواب درته میلاو شو. وضو ډېر عظیم عبادت دی، لکه څنګه لمونځ عبادت دی وضو عبادت دی. لکه څنګه لمانځه کې نیت شرط دی، وضو کې هم نیت څه دی؟ شرط دی. څه ته د وضو کوې پکار دی معین شي څه زه د وضو کوم لمانځه دپاره. خو اوس دغه کې څو شیونه دي څه هغه تاسې مد نظر وي. مخ 2 لاسونه څه دا یې مینځلې والا دي، سار و 2 خپې هغه شي والا دي ماسې والا دي. لمبای کې وضو چوره پکار دی، چوړای کې، اوږدوالي کې، پلنوالي کې. چونکې ساده پښتو خاوي څه به یې لمبای چوړای چش والا صحیح ده که نه. اوږدوالی کې شاته معلوم دی تاسو کې د کوم ځای نه څه ویښته ختم شي تا دا یې ځنې پښې دغه ځای پورې دی. دا یې شش والا چوړای صورت دی. دا 2 ګوتې څه دي؟ د مانځ والا ګوته څه دی؟ او یو کاټه ګوته. دغو 2 کې څه څوره مخ راغلل اوس وخت سترې دا حدود چې دي واجب دي. دې ناسته د نوره سایډونه واجب پس لمبای چوړای انشاءالله پوه شول. څه چوړای کې دوره مخ راشي خو ځنه وخت کې داسې کېدای شي څه مخ وړوکی دی لاس در دی بیا به څه کوې یا مخ ستر دی لاس وړوکی دی ایدی و به اندور اندازه کسی عام خلق کسون سسور اندازه مغ اندازه کفی ده صحیح شوالو. ځنه وخت کې دا هغه مسله وکړي راتلی شي چې به دې ته سړی پریشان شي دا شی وکړي. عام څه کوم معمول دی هغه به مد نظر وساتئ. غسل وضو صحیح وشي کفار دی که چا وخیالو هغه یې ځای کې ملا پوښتنه وکړه څه غږ یې وکړو څه اته مولا نما راته وښیه څه مولا داسې ځای کې د کار وکړو یو سا نه وایه یو اخیر نه وایه نو یو فار کې دا هغه څه غسل کې کتل لاس کار ته پورته وړي څه پراخ خو وضو کې شار دا دی چې لاس پاسه نه کار که دې طریقې سره کوي بیا شی د وضو ده باطل دی. دا هغه شی غسل کې بدوره سختي نشته دی او به ځان یې واچوه کار ته پورته لاس وړه څه پروا نه کوي. یو بل سوال دا هغه دی آیا وضو کې خامخا لاس وړل ضروري دی یا غسل کې؟ نه ضروري د شي پاره دی لاس تو ته یقین شي څه اوبه شه شوې اوس که ما اوبه واچولې ما ته یقین شو څه ورسېد خو کفي دی یا غسل کې مې لوټې څه ځان یې اوبه واچولې ما ته پاته وي چې اوبه ورسېدلې لاس ویله واجب بیا نه دی. د لاس دې دپاره دی چې ما ته یقین شي. دا یوه مسله چې ډېره مهمه وه. بله مسله وضو کې دغه دی ځنه کسان وضو نه مخکې لاسونه مینځي صابون سه یې ومینځله بیا څه وضو کوي دا اوبه وشئ دغه ځای پورې لاس دغه ځای پورې اوبه راولئ اساسا مخ ته لاسونه لمده دي دا وضو وشو چې به کوي ګوتو هغه خو دندسې ومینځله که نه دې وجې نه بلکل دغه څنګلې نه ونیسه تا څنګله وکړې په کار د روش شي. ځنه کسان د څنګلې د خصوص کوي دغه ځای کې د اوبه ځنه وخت کې صحیح د نور لاس خوی د څنګله ځګا غونته وي ایدي لږ کس وي چې وشو که نه وشو ځکه مجتهدین یایي څه لږ کوشش وکړه پورته راشه تا دا څه څنګله وکړې راشي تا ته یقین شي چې اوبه ورسېدلې. خو دا د بله مسله. درېیمه مسله دغه دی څاول وری واجب دویم وری مستحب سنت نه مه یایو سنت مستحب کې فرق دی. سنت عام دی مستحب خاص دی. مستحب دی سنت یو شاخ دی دا انشاءالله چې څه شي دی بس کوو. دریم وری باطل نه حرام نه وایو. حرام و باطل کې فرق ځنه شی حرام وي خو باطل نه وي. خو د اول واری شي ته ویلی شي یو ور چې ولې ته ویلی شي نیات دی نیات دی نیات اول ور نه مراد یو ور چې ولې ته نه شي ویلی یو ور نیات کول دي خو ایوه نیات څه درې وریا اوبه مخ باندې ته چې کوای شي چوای شي معنی
نشته. مثلا 1 2 3 نیات مو که دا یو ورش ورشه در بانته دویم وری مستحب کسا یو شای بلا احتیاط مراعات کوئی احتیاط هغه ده چې څو پورې دا واجب اوبه د رسونې فورا مستحب اوبه په مات شوه اول واجب ټوله ورسوه بیا اوس یې چې وکړه مستحب اوبه واچوه. بله خبره ده څه ځنه وخت کې داسې یاد دی که څه دا یو سوال دی مخ ولي وضو په نیت باندې لاس لوند کو لوم لاس په مخ نه تیر کو دا څنګه دی؟ صحیح دی که نه دی صحیح دی صحیح دی پوه شو ځنه وخت کې بتل دی بتل کې لږ غونته اوبه دي د سره وضو نیت صحیح لوند که لاس لوم لاس خو دوره کام لوم نه صحیح لوند خو هېڅ مخ ورسه لوم شي که څه د یوه مسله ده ښیم خو زه ځنه شاید څه خپل عمل په نه کې بل ته یې ویلل نه دي په کار خو به هر حال کیدای شي تاسو کې څوک وي هغو پاره څه جنت کې مخصوص ځایونه شته د جنت داسې نه څه ټوله برابر به داسې نه شي چا یوه درجه چا بله ځنو کې وي آی پي ځایونه دي خصوصي ځایونه پیغمبر صاحب به خصوصي کسانان اوس وي خو کیدای شي زه خو راوتلی یم کیدای شي خدای تاسو ته نصیب کړي بیا مونږ یا پام وکړئ هغه دغه دی څه الوضو بمد والغسل بساع غسل 3 کیلو سره وکړئ وضو 14 چټاکو سره وکړئ یعنی دوره په کور د کامې اوبه استعمال شي ځنه ښځو ته دا شک شته سړیو کې شته څه 21 فیصد نو هغو باندې شیطان مسلط دی دا خدای پیروکار نه دي دی شیطان پیروکار دي دوره ډېرې اوبه شي څه نوه شو بس انداسه لاس لوم لاس د پارتیر کو مخ لوم شو وضو نیت سره وضو وشو د ډیره د شک سوي څه ته څه دا به خدای رضی کې خدای دی نه دا هلته شیطان مسلط شي عبادت نه دلوي د ډېر شاکه د کې په کار نه دی لذا که شیرې تا لاس لوم کو هغه لوم لاس د پارتیر کو سفر دی بتل دی اوبه کامې دي تفتان سرا دی وسه کوي اوس دا اوبه څه دلته شکل ته به څه کوي انده لاس ولې لوم که نیت دا وکړه څه دی وضو په نیت مه وکړو بس کافي شو. بله خبره دا دی چې وضو کې یو خو نیت شولو نیت شرط دی آیا دین علاوه د کومې دعاوانې دي اشهد کلمه د دعا کې څنګه دی واجب نه د ویلې څه پروا صرف نیت د وکړو هېڅ شی د نه ویله څه پروا نه کوي دی واجب په نیت یا یې بانه که ودویله بیا د بدعات وکړو هېڅ شی واجب نه دی ته ورته واجب نه وویله